وی ما ته د زینا اجازت راک. نبی علیہ السلام ته وی ما ته د زینا بس لمې د زینا نه صبري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دسی استاذ نو قربان. نبی علیہ السلام ورته وی ته دا کار د خپل مور سره خوښی؟ څا د مور سره ته برداشت کوي؟ وی نه هرگز نه، زما مور او زینا نه 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 نه. وی ښه وی دسی دا بل سړی د خپل مور سره نه خوښی که بیا تی تپوس کی د خور سره خوښی؟ نه وی دسی دا بل سړی د خپل خور سره نه خوښی که لور سره خوښی؟ وی نه وی دا دسی بل سړی د لور سره نه خوښی که نه. ته چې ما نه د زنا اجازت غواړي دا به د چا خوري که نه؟ دا به د چا موري که نه؟ دا به د چا لور یي که به نه؟ که مونږ دا تصور وکړه که نه د زنا تصور به ختم شي. ښه دا دسی فلسفه ده چې ته سوچ وکړې چې زه زنا کوم دا به د چا مور نه؟ نو زه د خپلې مور باره کې دا غواړم، زه د خپلې خور باره کې برداشت کوم، نو د دې دا رور به برداشت کړي، د دې چې د عزتمن بچي ګرځي دا به برداشت کړي. بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان ته رانږدې کړو، داسې په لاس کېښودي. الله اکبر. نبی علیہ السلام وی اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. دې دعاګانې ورته وکړلې. ښه قربان داسې استاذ دنیا نو لیدلی، بس په لنډو خبره ده د ټولې دنیا رښتینې، نه کنزل ورته کوي، نه 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 نه. نبی علیہ السلام ورته وی اللهم اغفر ذنبه، خدایا د ګناه معاف کا، وطهر قلبه، خدایا زړه صفا کا ربا، وحسن فرجه، یا الله د شرمګاه حفاظت وکړه ربا. او لاس یې پکې ایښود او دعا یې ورته وکړله. راوي وایي وی د دغې ځوان په زړه کې د مرګه پورې چېرته د زنا خیال بیا نه و راغلی. ښه چې نبی علیہ السلام ورله په سینه لاس کېښود او دعا ورله کې اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. ربا ګناه معاف کړي، ربا زړه صفا کړي، ربا د شرمګۍ حفاظت وکړي. ربا د ای ځوانانو راشئ د علماو خواله راشئ، د علماو خواله راشئ، خپل باطن صفا کړئ، خپله اصلاح وکړئ، د علماو سره کښېنئ چې لار درته وښي، دعا درته وکړي، د هغې په وجه دی الله د ګناهونو نه بچ کړي. صحبت صالح تورا صالح کند. د علماو سره کښېنئ، ډېر د فطري دور دی، د علماو لمن ونیسئ، د علماو لمن ونیسئ. دور د فتنو دی، ګورئ خراب دور روان دی، ډیره بدامني او ډیره بېحیایي را روانه ده. د علماو منګولې ونیسئ، د علماو لمنې ونیسئ، د علماو سره ودرېږئ او راځئ مجلسونو کې کښېنئ. تاسو ته به چېرته نیکه ښوونه وکړي، تاسو ته به نیکه لار وښیو، تاسو ته به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ژوند وښیو، د امام الانبیا په لار بم روان کړو. رب العالمین دی د دې ګناه نه زمونږ د ټولو حفاظت وکړي. خدای دې چې زمونږ د نوجوانانو، د نارینه او زنانو، خدای دې زمونږ د ټولو سترګې پاکې کړي ربه، زمونږ د سترګو کې حیا پیدا کړي ربه، دا سترګې هم پاکې کړي ربه، دا زړونه هم پاک کړي ربه، دا ستا په اختیار کې دی ربه، زړونه هم پاک کړي او سترګې هم پاکې کړي. یا الله نوجوانانو کې حیا پیدا کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.